हम ऐसे चीजों का सहारा लेते हैं जो हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन अल्लाह तमीमतन फला अतमल्लाहु लहू, जिसने तावीज को लटका लिया, आप फरमाते हैं अल्लाह उसकी हाजत कभी पूरी ना करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी कि जिस शख्स ने किसी बीमारी, नजर बद या किसी चीज के इलाज के लिए तावीज लटकाया, अल्लाह कभी उसकी हाजत पूरी ना करे। दूसरी एक रिवायत जो आपने फरमाया कहा, मन अल्लाह तमीमतन फक़द अशरक, जिसने तावीज लटका लिया उसने शिर्क किया। अबू दाऊद की रिवायत में फरमाया, मन अल्लाह तमीमतन वुक्किल अलैहि, जिसने तावीज लटका लिया अल्लाह उसको उसी के जिम्मे कर देता है। और मुस्नद अहमद की रिवायत फरमाया, जो तावीज लटका ले अल्लाह उसकी कभी हाजत पूरी ना करे, वो हमेशा उसमें परेशान रहे। नबी ने बदुआ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। یو ملګري تپوس کړی د تعویض باره کې چې تعویض کول څنګه دي، ځکه چې عام خاص خو زموږ اهل سنت والجماعت علما کرام د تعویض او د دم د اثبات قایل دي. او د یو ویډیو را لېږلی، دا ویډیو به تاسو وګورئ. پای کې هغه سړي یو څو روایت نقل کړي او حدیث د مسلم احمد په حوالې سره یو حدیث دا راوړی چې من تعلق تمیمة فقد اشرک، یا من تعلق تمیمة او وکیل الیه، چا چې تعویض او تمیمه غاړې ته واچوله د شرک وکړو، یا چا چې تمیمه او تعویض غاړې ته واچولې ته به حواله کړی شي. یا بل روایت پکې راوړی چې د ده کار به ونه شي، دا به پوره نه شي، مقصد ده دغه روایت راوړي. نو فلحال اول به مونږ یو مقدمه کیږو، هغه ده چې تعویضونه دا په دوه قسمه سره دي. او دمونه، یو هغه قسمه دمونه او تعویضونه دي چې هغه مشتمل دي په آیت قرآنیو سره، په دعاګانو معصورو سره، په احادیثو مبارکو په ټوکړو سره، او دغرانګې په اسماء الله سره او په صفاتو د الله تعالی سره مشتمل دي. او جادو، سحر، کوړه، منتر وغیره ناروا څه پکې نه وي. داسې قسمه تعویضونه او یا دمونه دا جایز دي په اتفاق د علماو باندې. او دویم هغه قسمه تعویضونه چې هغې کې کوړه، منتر، جادوی او اسماء الله پکې نه وي، صفات د الله پکې نه وي، قرآن حدیث پکې نه وي، معصور دعاګانې پکې نه وي لیکل شوي. داسې قسمه تعویضونه دا بیا په اتفاق ناروا دي. نو کوم روایت چې په منع کې راغلي دی هغه محمول په هغه تعویضونو باندې چې هغه مشتمل وي په نارواو کلماتو باندې، هغه دمونه چې مشتمل وي په نارواو کلماتو. او کوم قسمه حدیث چې راغلي دي په اثبات د تعویضونو او د دمونو کې، هغه محمول وي په هغه تعویضونو دمونو چې پای کې شرکي کلمات نه وي، جادو پکې نه وي، کوړه منتر پکې نه وي، بلکې اسماء الله پکې، قرآني آیتونه پکې وغیره. نو دا به د دې احادیثو مبارکه اول موږ دا خبره ذکر کړو چې مسلم احمد په حوالې سره ویلي دي. دا په مشکات شریف کې هم شته. مولا علی قاري به دغه احادیثو مبارکه او شرح کړې ده. دغه احادیثو شرح به وکړو د معتددو او معتمدو علماو په حوالې سره، او اکتفا به شي کومه صرف مولا علی قاري باندې وکړو ځکه د علماو نه نقل کړی په دې باب کې. او که موږ نور کتابونه پیش کوو نو بیا به دا درس موږ نه اوږدېږي. موږ صرف هغه مشت نمونه خروار په نمونه باندې یو څو حوالې به تاسو ته پیش کړو او د خبرې وضاحت به وشي په مختصر طور باندې چې دغه منې والا حدیثو څه معنا ده. همه تاسو ته مختصر طور ویله هم او د دې علماو په حوالو باندې به هم واورئ. یو روایت دوی په منع کې دا پیش کوي چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو ورځ خپل کور ته ورننوتو، د خپلې بیبي په غاړه کې چې کوم د یو تاري ولیدلو او ورته وفرمیل چې ما هذا، نو دوی ورته وویل چې دا خو یو تار دی، رقیه لی فیه، چې ما ته په دې کې دم کړی شوی دی. دا فرمایي چې عبدالله بن مسعود صاحب دغه تار راونیول او هغه یې کټ کو او بیا وفرمیل چې آل عبدالله بن مسعود دا شرک نه بری دي او بیزاره دي، ځکه نبي اسلام نه ما اورېدلي دي ان الرقا والتمائم والتولة شرک، چې نبي اسلام فرمایلي چې توله او رقیه او تمائم، تعویضونه او دمونه دا شرک دی. نو د دې وجې چې کوم دی دا یې وشلول. نو دا بیبي وایي چې ما ورته وویله چې زه دغه یهودي ته لاړ شم او ما له دا دم وکړي او دغه تار ورسره چې کوم دی دم کړي، موږ ښه شو، بیماري زموږ ټیک شي. عبدالله بن مسعود ځان ته وفرمایي چې انما ذلک عمل الشیطان، دا خو عمل د شیطان دی. کان ینخصها بیده، شیطان چې کوم دی دغه انسان په خپل لاس باندې نیولی
چې دوی به د خپل دم وغیره وکړي نو هغه شیطان چې لرې شي هغه مړی له پرېږدي دی ښه شي. فاذا رقیه کف عنه، کله چې هغه دم پې دې وکړي نو شیطان ته هغه خپل لاس بری کې د پرېږدي. تعالی چې کوم دی نو کافي دي دا ای بیبي انما یکفیکي ان تقولي كما كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول. تعالی دا کافي ده چې دا ویل کړه. اسلام بارک فرمایي چې اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. دا دعا وایه په دې ځان دمه وایه. نو ګوره دلته کې بیا به کې اثبات د دم راغی. هغه دم چې کوم د نبی اسلام کړی دی او هغه دم چې کوم یې رد کو کوم د یهودیانو هغه به څه شی و نو لاندې په دقه قضیې باندې دغه لیکلي دي مولا علي قاري رحمة الله عليه چې وفيه رد لاعتقادها ان الرقية اليهودية شافية. په دې کې رد دی د دې عقیدې چې دې داسې عقیده ساتله چې هغه دم د یهودي پای کې شفا ده، په دم د یهودي کې شفا نشته دی. او دا خبره ورته ښیي چې الا ان الشفاء الذي لا يغادر سقما هو شفاء الله تعالی. هغه شفا چې هغه بیماري نه پرېږدي او ختموي هغه شفا د الله تعالی ده. وان الشفاء اليهودي ليس فيه الا تسكين ما يعني بمعاونة فعل الشيطان. او کوم شفا چې د یهودي و هغه شفا نه ده، تسکین نه دی، بلکې هغه خو هغه شیطان او معاونت دی. اوس کما تقدم لکه مخکې تیر شو دوره باسي به کړی. والله اعلم. ګورئ د یهودي په قدم باندې عبدالله مسعود صاحب رد وکړو ځکه دا قدم صحیح نه و. او یو ځای کې مولا لقاري بل لیکي چې دې ته چې نبی اسلام مبارک ته شرک ویلی دی او دا شرک ورته ځکه ویلی دی چې يحتمل ان يراد بالشرك اعتقاد ان ذلك سبب قوي والتاثير، چې تدرس عقیده وساتي مانی نه پریدي او ختمي هغه شفاء د الله تعالی ده. فإن الشفاء اليهودي ليس فيه الا تسكين ما يعني بمعاونة فعل الشيطان. او کوم شفاء چې د يهودي و هغه شفاء نه ده، تسکین نه دی، بلکې هغه خو هغه شیطان او معاونت دی. اوس کما تقدم لکه مخکې تیر شو دوره باسي به کړی. والله اعلم. ګورئ د يهودي په قدم باندې عبدالله مسعود صاحب رد وکړو ځکه دا قدم صحیح نه و. او یو ځای کې مولا لقاري بل لیکي چې دې ته چې نبی اسلام مبارک ته شرک ویلی دی او دا شرک ورته ځکه ویلی دی چې يحتمل ان يراد بالشرك اعتقاد ان ذلك سبب قوي والتاثير، چې تدرس عقیده وساتي چې دا دم د کې هغه تاثیر ذاتي دی او سبب قوي دی او د الله تعالی غ شفا پکې ونه ګڼي او د الله تعالی طرف کې شفا ونه ګڼي. بیا دغه شي کوم د شرک دی هغه طبیعت تعویض ته عقیده وساتله. مسلمانان وروڼه تعویض ته داسې عقیده نه ساتي چې تعویض موږ شفا راکړي، بلکې الله یې راکړي خو سبب ورته تعویض دی. دا یو سبب دی، یو وسیله ده. لکه څنګه چې د عامې دوايانې خلک استعمالوي ډاکټرانو ته ځي، یو سبب دی دغه علاج که نه. دغسې تعویض هم یو سبب دی خو تاثیر حقیقي پکې نشته. تاثیر حقیقي چې کوم دی هغه د الله تعالی دی. نو دې ته که موږ وګورو نو رد یې په دغه عقیده باندې کړی دی چې دغه عقیده د تاثیر پکې ساتي چې دغه شفا ما نصیب د دم راکوي او تعویض راکوي، الله پکې شفا نه راکوي او د الله تعالی شفا پکې نشته دی. په دغه باندې عبدالله مسعود صاحب چې کوم دی رد کړی دی. په دې کې د تعویض د هغه تعویض چې هغه په اسلامي خبرو باندې مشتملي ما چې کوم تفصیل وکړو او دغه رنګ چې کوم دی په دم هغه دم چې نبی اسلام مبارک دم یا قرآني آیت یې پای مشتمل په آیاتو خو پکې نشته، بلکې د هغې اثبات یې پکې ورته وکړل شي که داسې وویل لکه اسلام مبارک چې وفرمایل او هغه بیا ورته وښودل. او بل یو حدیث چې کوم دی مولا علي قاري رحمة الله علیه ذکر کوي چې کوم دغه ذکر کړی دی صاحب مشکات شریف او دغه راوړی دی. یو صحابي مبارک عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما ابالي ما اتيت ان انا شربت ترياقا او تعلقت تميمتان. نو په دې باندې به لیکي اخذتها علاقه والمراد من التميمه ما كان من تمائم الجاهليه ورقاها. مراد التميمه هغه تميمه ده چې هغه جاهلیت او خلکو بکوله هغه دمونه دي. فإن القسم الذي يختص بأسماء الله تعالى وكلماته غير داخل في جملته. دا هغه تمیمې او دمونه د خلکو هغه تعویضونه کوم چې موږ راغلي زموږ په شریعت کې چې دا د جاهلیت د زمانې دمونه او تعویضونه چې پای کې د شرکي کلمات او جادو او دغه فعل شیطان وبکي او بلکې دی وایي بلکې هغه قسم تعویض او دم چې هغه خاصي په اسماء الله پسې او په کلمات الله پسې وای دا داخل نه دی په نهي کې، بل هو مستحب مرجو البرکه دی، بلکې دغه دم او تعویض په اسماء الله او په کلمات الله باندې مشتمل دی. دا هم مستحب دی او ذریعه برکت ته
عرف ذلك من اصل السنه او دا چې کوم د موږ ته معلوم شوی دي او اصل چې کوم د حدیث نبی علیه الصلاۃ والسلام دي. او بیا به چې کوم دی هغه ډیر احادیث ذکر کړی دي او دغه حدیث چې د کوم راوړل دی د خپل ویډیو کې چې رسول الله فرمایي من تعلق شيئا وكيل الیه، څوک چې تعویذ واچي په غاړه کې دی به ته اوس پارل شي. نو د هغې مراد څه شی دی، مقصد څه شی دی؟ قال المظهر وغيره ای من تمسك بشيء من المضابة واعتقد ان الشفاء منه لا من الله تعالى لم يشفه الله. څوک چې تعویذ غاړې ته واچي یو بل دوايي او دا عقیده وساتي چې شفا هم دی راکوي د الله در په شفا نشته دی، نو دقې سره الله شفا نه ورکوي بل وکیله شفاؤه الى ذلك الشيء، بلکې د شفا چې کوم دغه تعویذ ته وسپارلی شي تعویذ بیا دله کله شفا ورکولی شي، دغه دم کله ورکولی شي، دا عقیده وساتي. وحينئذ لا يحصل شفاؤه، په دغه وخت کې د شفا نه حاصلېږي، لأن الاشياء لا تنفع ولا تضر الا باذن الله، ځکه په اشیاو کې ذاتي نفع او ضرر نشته مګر په اذن د الله سره ده، په اشیاو کې نفع ضرر په اذن د الله سره شوه. او بیا بل حدیث راوړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا رقیة الا من عین او حمتین، دم به نه کېږي مګر د هغه چا نه چې څوک نظر شوی یا تبې والی، نو دې نه خو د نورو دمونو هغه نه معلومیږي. نو مولا خالص یې وایي چې په شرح السنه لم یرد به نفي جواز الرقیه من غیرهما، په دې کې دا نشته دی حدیث کې چې بس دا دوه جایز دي نور هغه دمونه ناجایز دي، بل تجوز الرقیه بذکر الله تعالی فی جميع الاوجاع، بلکې دم جایز دی په ذکر د الله سره په تمام مصیبتونو کې. او معنی د حدیث دا ده چې لا رقیه اولى وانفع من رقیتهما، په دې دوه بیمارو کې چې کوم دا بیماری د سترګو چې چا نه په شا باندې نظر شوی او یا چاته چې کومه تبه لګېدلې، او په دې کې دم چې کوم دی ډېر زیات نفع ورکوي او ډېر اولاد دی. دې مقصد دا دی نفي د ما عداه نه کوي. نه ګورئ د محدثینو په خبره باندې محدثین پوهېږي، د شراح پوهېږي، د دې زمانې د جهال ور باندې نه پوهېږي چې دوی دغه خبرې د دې نه فهم کوي. ما چې کومه خبره کړې وه چې کوم تعویذ او کوم دم هغه مشتملي په کلمات الله باندې په اسماء الله باندې املا القاری لیکي په صفحه نمبر 373 باندې، او دغه حدیث په شرح کې لیکي چې نبی رسول الله تاسو وکړه شو د نشری باندې کې فقال هو من عمل الشیطان، رواه داود او داود استکنه مشکاشي راوړی. مولا علی خانی فرمایي لاندې النوع